أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امام قدوری رحمه الله د میاشتې د لیدلو د ګواهۍ او د هغې د حکم ذکر کړی، ورپسې مسله بیانېږي، د روژې تعریف کوي چې روژه دا صوم څه ته وایي. د صوم لغوي معنا ده امساک. امساک عربی کې ویلی شي بندېدلو، منع کېدلو ته. روژې ته منع کېدل معنا ځکه وي چې دې کې سړی د خوراک نه منع وي، د څښاک نه منع وي، او ورسره داسې د نورو شیانو نه، نو ځکه دې ته صوم هم وایي. نو والصوم هو الامساک، وی دا صوم چې دی همدا منع کېدل دي عن الاکل، د خوراک نه، والشرب او د څښاک، والجماع او د جما نه، نهارن د ورځې په وخت کې، مع النیت سره د نیت. په دې نیت منع کېدل چې یاره دا روژه ده او زه په دې روژه کې د دې څیزونو نه ځان ځکه منع کوم چې د الله حکم دی او دا حکم د روژې په موږ فرض دی. نو په دې نیت باندې د دې نه بندېدل، د سحر د صبح صادق نه تر نور پرېواتو پورې دې ته روژه ویلی شي. که یو سړی ورسره دا نیت ونه کړي، لکه پرون چې درس کې تېر شو، او هسې د دې شیانو نه ځان بند کړي، نو دا بیا روژه خو نه شوه که نه. روژه هله ده چې دی ورسره نیت ته روژې وکړي چې یاره زه روژه نیسمه. فإن اکل الصائم، که چېرې خوراک وکړو روژه دار، او شربه یا څښاک او جامع ناسیا، یې په هیره جما وکړه، نو لم یفطر، روژه نه ماتېږي. خو دا په هغه صورت کې چې بلکل د سړي نه هیر وي او بیخي دی ورته سوچ نه چې روژه ده، نه د سړي نه د ښځې، نو په دې کې بیا د دواړو چې ورته یاد شي او دی په هیره واقعي داسې عمل کړي، نو روژه پرې نه ماتېږي. او که نه یو ته یاد او بل ته هیري، نو چې دا چاته یاد وي او هغه د هغې باوجود هم داسې کوي، نو بیا د هغې روژه ماتېږي. او داسې خوراک څښاک واخلي. دا یوه مسله شو. دویمه مسله دا ده، فإن نام، پس که چېرې یو سړی وده شو، فاحتلمه، په خوب کې ورته احتلام شو، په وده باندې احتلام متو شو، او نظر الی امرأته، یې خپلې ښځې ته وکتل په طریقې د شهوت او د شوق سره، فانزله، د ده انزال شو، مني تی خارج شو، او ادهنه، یې تیلو لګول، په سر باندې تیل پورې کړل، او احتجمه، او یې ښکرو لګاو. اښکر دا چې دی رګ کې ښکر څوکه کېږي، وینه ترې وباسي. او اکتحله، یې رانجو لګول، او قبله، یې خپله ښځه ښکل کړه، یې هسې یو انسان ښکل که په طریقې د محبت یا مینې سره، نو لم یفطر، روژه نه ماتېږي. ولې چې احتلام خو د خوب حالت دی، او په تش کتلو باندې خو تش کتل لرو، نو دغه شانتې تیل، ښکر، رانجه ښکلول په دې روژه نه ماتېږي. فإن انزل بقبلة، او که انزال یې وشو په ښکلولو، ښځې ته ورغاړه ښکلولی ښکلولی او ډس مني ترې لاړه په شوق او په خوند، او لمسن، یې ورباندې لاس کېښودو، لاس یې پرې وښه وښه، او په دې حالت کې د ده نه مني خارج شو، نو روژه ماته شوه.
فعليه القضاء د دې روجې قضا به راوړي ولا کفارة علیه او کفاره پې نشته کفاره څه ته وایي کفاره دوه میاشتې روجې مسلسل چې قصدن روجه اخري وروسته حکم راځي او کفاره پې نشته او قضا پې شته د دې یو ورځ روجې قضا به راوړي او فقها وایي چې دا روجه به هم سر ته رسوي دا به خوري نه دا به هم سر ته رسوي ولا بأس بالقبله او باک نشته په ښکلولو باندې اذا امن على نفسه که یو سړی په خپل ځان باندې مطمئنو چې یاره بس تش کلومه او هغه نه انزال نه کېده اوبه تې مني تې نه شوه خارجېدی او قوي و دا سړی نو دې باندې بیا هېڅ پروا نشته په تشو ښکلولو باندې هو یکره مکروه دی ان لم یأمن که چېرې دا سړی په خپل ځان مطمئن نه و ولې چې څه پته لګي د ده نه حرکات زیات شي او کار خراب شي نو بیا به ښکلون نه کوي حدیث کې به تاسو ته راشي یا به ویلي وي یو بوډا سړی راغی نبي علیه السلام یا رسول الله ښځې سره څملاستل ښکلول څنګه دي نبي علیه السلام یې جایز دي تاله بل هلک راغی ځوان نوجوان هغه یا رسول الله څنګه دي نبي علیه السلام هغه ته وی جایز نه دي چې لاړ صحابه یا رسول الله هغه ته جواز کو دته ناجیز وی دی په ځان مطمئن نو دا ځوان د نه کار روانېده د دپاره د دې اجازت نشته چې کوم سړی په ځان مطمئن وي هغه ته خیر وي او چې مطمئن وي هغه دا کار نه کوي ښځې نه به لرې اوسېږي بلکې یو کوټه کې به هم ورسره نه کښېني پاسي چې په ځان اعتماد نه اکثر بعضې خلکو نوې نوې ودونه چې کړي روژه کې دا لانجې ته زیاتې کېږي بیا به څه کوي 2 میاشتې به روژې نیسي کفاره به ورکوي که داسې وکړل او یو به قضا راوړي 1 روژې به بیا نیسي څومره به نیسي 1 خبره پوه شوې وان زرعه القیء او که دې سړي الټی وکړي په روژه کې او داسې الټی وي چې هغه لږې وي او توی یې کړې تېرې نه کړې واپس نو لم یفتر د ده روژه هم نه ماتېږي او که چېرې الټی رالې خولۍ له واپس یې تېرې کړي بیا روژه ماته شوه په ډکه خوله اکثر واپس تېرېږي څه لاړې شي څه واپس شي توی شي نو په هغه حالت کې فقها وایي چې روژه ماته شوه او چې لږې وي لکه بعضې وخت روې لاړې راځي او تو دې کړې او واپس لا نړې نو روژه نه ماتېږي او که نه دې ځای ته راغلې واپس شوې خولې ته راونه رسېدې بیا هم روژه نه ماتېږي خبره باندې پوه شولې دا اکثر روژه کې د معدې د وجې بعضې مسلې داسې راځي دا یو ټکي ورسره ووایي چې دا مسله ختمه شي وان استقاء او که چا قی وکړه عامدا په قصد سره ملء فمه په ډکه خوله یې قی وکړه نو چې ډکه خوله وي او قصدن یې وکړه یو خو دا جوش وی معده او بس خولې له ډکه خوله چې خوړلې وغورځوي هغه حکم بیل دی هغې همغه حکم دی چې واپس یې تېره نه کړي روژه نه ماتېږي او دا عامدن قید لګوي چې په قصد یې وکړي داسې او کوي او بس یو دم یې خوله راډکه شي نو فعلیه القضاء دې به د دې روژې قضا راوړي قضا پې لازم ده ومن ابتلع الحصاد او که چا ګیټې تېر کړه ورکوټ یو شی یې تېر کړه او الحدید یا د اوسپنې یا سې زره تېره کړه او النوات او یې هډوکي تېر کړه نو افطره روژه ماته شوه وقضا او د دې قضا به راوړي کاله به رسېد روژه ماته شوه او قضا به راوړي قضا پې لازم ده دې د باندې دا مسله